الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. طالبانو پرونه ته په تفصیل سره د دې آیاتونو وضاحت هم شوی او تشریح هم شوی. وقالوا قلوبنا غلف کې دا خبره وا چې دې خلکو په پیغمبر ته ویل چې زمونږ د غلطه چې دې دا استهزاءً به ورته ویل خندل به بچي زمونږ د غلطه چې کوم دي غلف دا بند په دې باندې څه اثر نه کوي. ته چې کوم وینا کې داغه اثر او تاثیر پدې نشته. الله پاک د دې خلکو متعلق دا فرمایل بل لعنهم الله بلکې لعنت کړه دی الله تعالی په دوی باندې د کفرهم په سبب د کفر د دوی چې دا کم کفر اختیار کړي دا کفر د وجه دی ملعون دی الله د رحمت نه لري دی. لعنت معنا بوت ان رحمت الله دی الله د رحمت نه لري واله دی د الله د رحمت نه لري. فقلیلا ما یؤمنون چې دا خبره دا مفسرین لیکي چې ډیر کم نه دی ایمان راوړونکي دي. دا معنا چې د دې دغه ایمان چې دا وایي چې موږ مؤمنان یو د دې ایمان لکه په الله باندې مشته په ورځ د آخرت باندې هم شته او لیکن دغه ایمان په پیغمبر خدا صلی الله علیه و وسلم باندې نشته. نو فقلیلا ما یؤمنون د دې ایمان ډیر لګی سکه ډیر لګی ایمان دی ډیر لګی ایمان راوړل کیږي. او یا دا چې فقلیلا ما یؤمنون ډیر کم کسان په دې کې دي چې هغه ایمان راوړل کیږي لکه عبد الله ابن سلام او داغه شاګردان چې ایمان راوړل. خبره باندې پوهیږئ نه لګا. بیا ورپسې فرمای ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم. کله چې راغی دوی ته کتاب یا عظیم الشان کتاب دا تنوین برای تعظیم دے. کتابون کی تنوین برای تعظیم یا عظیم الشان کتاب چې دی الله طرف راغی دی ته چې قران کریم دی من عند الله دی الله طرفه. او دا کتاب عام کتاب نو مصدق لما معهم دا تصدیق کوونکی او د هغه کتابونو هغه کتاب چې دی سره و چې تورات شریف دی د تورات شریف تصدیق کولو دی کتاب. دلته کې بدای اعتراض ده چې تورات شریف په عبرانی ژبه کې او دا په عربی کې د نو څنګه تصدیق کوي. جواب دال ما چې تصدیق په توحید رسالت باس بعد الموت دغه کې تصدیق کوي. او مرکزی دعوا چې د قران کم توحید رسالت باس بعد الموت دا په نور کتابونو کې تورات زبور انجیل کې
نو جبه لره اعتبار نشته جبه کاری و جبه یو او تصدیق یو شان دی کو دی خلکو ته دا خبرم پته نه یې دا مصدق دی مصدق که چرته کې دا کتاب ستاسو د کتاب د انکار کول او ستاسو کتاب نه منل یا ستاسو د کتاب تصدیق نه کول تکذیب کول بیا که تاسو انکار کړو څه خبره ستاسو د کتاب په تصدیق کې لګیږي کنه نو بیا یې ولې نه منل او سره دینه مخکې بدای څه ویل لکه او شو حضرت ته چې نبی صلی الله علیه وسلم برازي موږ په هغه ایمان راوړو موږ به دغه ملګری کیږو تاسو باندې بغلبا شو وکانو من قبل او دا خلق من قبل مخکې د دینه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې قران کریم نازل شوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغلی وي د قران او د پیغمبر نه مخکې داو یستفتحون دایب طلب د فتح کول او طلب د مدد به کول علی الذین په خلاف د هغه کسانو باندې کفرو چې کفر کړي یعنی کافرانو ته به ویل پیغمبر باندې موږ ایمان راوړو څه به کوله تاسو به جنګي او شو حضرت ته پیدا ویل اعلان کې کله چې پیغمبر راغی د ته پته ورغی دا هغه پیغمبر د چې په تورات کې ذکر شوی داغه صفات د انکار کفر وای نه منل او همدغه اوس او خزرجو چې ورته ویل د خلکو ایمان ته راوړی منګه پیغه د ایمان او تاسو باندې د پیغمبر باندې د صفات یا صفات به کې منګه مونږ کوم ایمان او تاسو یې راوړی د خلکو به کفر کو او کفر به څه وجه نه کو حسدن د وجه د حسد نه د حسد نه به کو اوه د دې یاري د وجه به کوي زموږ د ریاست او مشري بران لاړ شي بس به موږ د پیغمبر تابع یو فلما جاءهم هر کله چراغ دوی ته ما هغه عرفو چې دوی پیژندل او یعنی پیغمبر او نو کفرو بي دې څه وکړه کفر کو په باندې د وجه د حسد نه او د وجه د وجه نه چې یاره او سره وا چې زموږ د مشري لاړ شي فلعنت الله علی الکافرین او الله پاک فرمایي پس لعنت د الله دی په کافرانو باندې یعنی دا ما د رحمت نه لريواله د دې خلکو لپاره د الله د رحمت نه لريواله او د دې مثال نږدې لکه دای څه وکړه خپل ځانونه خرڅ کو کفر واخیست دا دای چې کوم خرید او فروخت کو ډیر بد خرید او فروخت وکړه او دای چې د اعتراضات کوي چې پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د باندې ولې دا راتله دا وایي وایي زمونږ د اسرائیل کې ونه پیغمبر خو مونږ راته دا خو زمونږ حق دی دا په یو دي خلکو کې ولې راغی قرآن دا غره دی په وکړو دا خو دی الله فضل دی چې ته وغواړي هغه ورکوي څوک چې الله وغواړي په خپل رحمت خاصه په فضل سره خاص کوي دې کې دا چا څه کار لکه بل ځای کې وایي ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء بس د الله د فضل سره چې څوک یې مختص کو څوک یې خاص کړي چا سره کار نشته نو دی وایي به سما اشترو به ډېر بد دی هغه چې غوره کړو دوی پرې انفسهم دغه خپل نفسونه ایکفرو چې دوی څه وکړه چې کفر کوي دوی بما په هغه کتاب باندې انزل الله چې الله پاک نازل کړي بغیان د وجه څه نه لګا د وجه د کینې نه د وجه د حسد نه اينزل الله من فضله ادا چې را لېږي الله تعالی من فضله نازلې الله تعالی من فضله د خپل فضل الله من یشاء په چا باندې کیږي من عبادي د خپل بندگان نه چې محمد صلی الله علیه وسلم دی دا خو الله چې چاو باندې وغوړي بس الله پاک څه کوي راته خپل فضل په څه کوي راته نازلې نو دې خلکو چې اول د شاه انکار وکړ د عیسی علیه السلام په د نبی علیه السلام انکار وکړ حضرت موسی علیه السلام نور څو ګر شي بیا راغلی یوشع بن نون علیه السلام سليمان علیه السلام داوود علیه السلام زکریا علیه السلام یحیی علیه السلام د ابن عباس رضی الله تعالی عنهما د خپل مطابق شمویل او حزقیل کوم شي بیا راغلی یې به څه خطر کوي تکذیب او خطر یې څوک زکریا اسلام یحیی اسلام خطر نه کړی تکذیب د عیسی علیه السلام نه کو
نو دې خلکو چې تکذیب د عیسی علیه السلام کولو فباو بغضبین دی اختشو بغضبین په غضب باندې علی غضبین د غضب د پاسه په غضب باندې یا فباو دی اختشو بغضبین په غضب باندې علی غضبین په باندې د غضب د غضب د پاسه په غضب باندې خبر پوهیږئ کنه یو غضب څه انکار ده او نه منل د چا د عیسی علیه السلام او بل د نبی علیه السلام او یاده چې د تورات شریف نه انکار او د عیسی علیه السلام نه انکار دا مختلف اقوال پکې وللکافرین عذاب مهین خبره وخت په قبل د کافرانو د لپاره بس ویل کا عذاب مهین سپکون کې اهانت کون کې واذا قيل لهم هر کله چې ویل شو دي ته امنو تاسو ایمان راوړئ به ما په هغه کتاب باندې انزل الله چې الله پاک نازل کړی دی قالوا نؤمن بما انزل الیه دي خلکو په جواب کې بدا ویلې دي قصره د حسد ظاهري نؤمن بما انزل الیه کوم څه چې موږ ته نازل شوی کنه موږ په هغه باندې ایمان راوړو علینا باندې څه چې نازل شوی دی تورات موږ په تورات باندې ایمان راوړو ويكفرون بما وراء او دینه ما وراء چې څو باغوان به کفر کوي تورات نه علاوه چې نور څه هغه به نه منل او حالان کې وهو الحق مصدقا لما معه قران چې کوم دی دا حق دی مصدقا لما معهم دا تصدیق کوون کې دی رښتیا کوون کې دی لما معهم دا کتاب چې دوی سره دی د کتاب تصدیق کوي بیان دی انکار کوي چې تاسو دا وایي چې موږ په تورات باندې ایمان راوړو په تورات راوړو په نور نه په تورات کې ولې دا ذکر شته چې انبیا قتل کړي بیا ولې وجنه یا دا بیا او قتل خو پای کې منې دی کنه ولې انبیا وجه قول ته وایي پیغمبر علیه السلام فلما تقتلون انبیاء الله تاسو ولې وجه د انبیا تقتلون مضارع صيغه راوړل څه شی راوړل مضارع راوړل دا معنا استقبال شي غره دا معنا دا نه چې تاسو وش قتل کوم مخکیم قتل وای مخکیم د انبیو د قتل اراده تاسو شته همدغه شانو وشوله د خیبر په موقع باندې نبی صلی الله علیه وسلم چې هغه يهوديان هغه چيله راوړ بای کې تزار چولې و او پیغمبر علیه السلام چې داسې څنګه خپل ته یوړل صحابه ته یې مخوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پته ولګی چې دې کې زهر دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بوډۍ ته وتا دي چې زهر چوری دی هغه وته یې تاسو څنګه پته ولګیدل وای ما ته دې دغه ویل دا چې کوم زما لاس کې پوجا دې راته ویل هغه ول واقع چې ته پیغمبر یې دینه زوج ما درم نه علاوه نور هیڅ کوم نو خبر دا ته چې خبر شو واقع چې ته پیغمبر او ګوره ښه پوجي پیغمبر ته خبرې وکړې نظام د پیغمبر څه والا کا معجزه او معجزه او مخکې مونږ ویلې چې دا شیزونه خبرې کوي ولیکن مونږ او تاسو په نه پوهیږو لکه د احد غر لا چې پیغمبر خدا صحابي ولې جعفر رضی الله تعالی عنہ چې وبا هغه څه ورته ویلي چې کوم ورځ د ما د آیات اورېدلې ده چې فتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره نو ما کې چيني وږي شي دې خبرې کوي خو خان پیغمبر سره خبرې نه کوي بوټو پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه خبرې نه کوي سلامونه پینځه چوي بهرحال نو دې کې اشاره ده خبره ده چې نبی صلی الله علیه وسلم چې کله وفات کېده د وفات په وخت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې حضرت عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه د زهر او اثر د خپل لکه محسوس شوما دا وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته موږ شهید هم وایو ولی ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې زهر او اثر د محسوس شوما پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا غزا او د اثر د وجې نه پکې سواله ده دې مرګ کې اثر او تاثیر د پیغمبر په ظاهر چې څو کوه چې شهید دی ګر ور په یې ګراله
فلما تقتلون انبیاء الله د انبیاء د الله ولې وجنه من قبل د دې نه مخکې تاسو ولې وجل اوس بیا دکې موجه ان کنتم مؤمنین کچې تاسو یې لکه مؤمنان وای مؤمنان خو نه استي ولې نه استي ځکه پیغمبر وجل د مؤمن کار نه دی تاسو یې لکه پیغمبران وجل نو تاسو مؤمنان نه استي پوه شئ ولقد جاءكم موسى وبتحقيق سره راغله تاسو ته موسی عليه السلام بالبينات واضح دلائل سره معجزې وسره امثال به څه جوړ شو راګه اجدها جوړ شو امثال به ور سمندر په منځ کې دوا د پیغمبر د موسی صلی الله علیه وسلم معجزې وي ثم تقشتم الرجل بیا تاسو ولو علیه اسخلرا په خدای سره من بعد ورسره دینه وانتم ظالمون او حال تاسو یې لکه ظالمان په داسې معنا سره چې ظلم لګي واسو شی په غیر مالی ظلمونه عبادت حق د الله او تاسو راوځو چا وګورئ چا مو کو څه مو کو نو واسو شی په غیر محل ظلمون یو شی په خپل غیر محل کې خود الله چې لکه ظلم دی او تاسو عبادت حق د الله او تاسو وګورئ شخیته وایذ اخذنا میثاقکم وعدت کاغه وخت چې کله مونږ واخیست تاسو چې لکه میثاقکم وعده تاسو ورفعنا فوقكم الطور او تاسو دم پورته کوی تور غرم در باندې پورته کو خذو ما اتیناکم ممدان څنګه ته ویل یا دان ته خذو ونی سه ما اتیناکم چې موږ تاسو درکړل به قوت په قوت سره واسمعوا او تاسو واورئ یعنی په سماع قبول نه قبول واورئ د زړه په غوږونو سره مطلب دا شی څه کوي قبول کوي قبول واسمعوا سماع قبولنا تاسو دا څه کوي راکا واوري په اوریدل چې قبل اول والدیه اش اوریدل نه چې خالي واوري خبره ختمه نه عمل په وکي قالو دي خلکو ولالته کې یاره وکنه تور کو چې الله پاک جبرئیل امین ته حکم کړو قالو دي خلکو په جواب کې سمعنا واسینا منګه واوري د خو به تم څه کاله کړ ير کا په زبان قال دا ول چې سمعنا په خلکو ویل چې منګه واوري دا خو په زبان حال څه ولګا اصینا منګه به ته هیر سب کا لگا یعنی په جوارح باندې من په عمل کې نه راوړ دستا او ما حکم یعنی خپل جوارح دې په استعمال کې نه راوړ داسې فکر ولکه او منو په عمل کې پیراوړ وو نو قران کریم کې الله پاک وایي او اشربوا فی قلوبهم العجل بکفرهم اوس کله شو د دې پزلونو کې علی اسلام هغه محبت دسخي د کفر په کا سبب د کفر دی د دغه څخه چې کوم دی دا موسی اسلام چې کله عراق کو کنه سمندر ته او دغه سمندر نه بویدی یو بس کړی دغه سمندر نه یو بس کړی دی په دې ژوند کې هغه دغه څخه محبت هغه پروت نو بس شي لګته کافران دي څخه محبت وسم د دې په ژوند کې دی په سبب د کفر دوی هغه محبت د دې ژوند کې وسم دی او هغه اوس کله شو دی په ژوند قول ته ورته وای پیغمبر به سما یا امرکم ډیر بد دی تاسو ډیر بد دی هغه څه چې یا امرکم تاسو ته حکم کوي پاغه باندې به پاغه باندې ایمان کوم تاسو ایمان چې تاسو ته په څه باندې حکم کوي کنه چې هغه کسو کوي لکه تاسو پیغمبر ما باندې دا خو ډیره بده خبره ده او دا غرانګي پس خې عبادت کوي دا خو ډیره بده خبره ده ډیر بد دی هغه چې تاسو ته حکم کوي تاسو ایمان پاغه باندې ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان خو مؤمنان نه شي کنه که مؤمنان وي تاسو ته ایمان تاسو دا حکم کوي د خې عبادت کوي نه ایمان کلم دای سړی ته نه وځي تاسو وګورئ دا الله نه ما سیوا د بل چا عبادت قول ته وای پیغمبر دی خلکو ته دا ټول بار تذکیره د چا کیږي بنی اسرائیل دیږي او دې ته غا د نعمتونو ذکر کیږي او خطاب دغه بنی اسرائیل ته وی او د دې سره چې کوم احساس چې دغه ور یادول وی او د احساس ورکول دی قول ته وای پیغمبر ان كانت لكم الدار دې ویل موږ دا بسې نحنو ابناء الله او موږ د الله بچي او زمونږ د پاره بسې د آخرت زمونږ د پاره جوړل او لن تمسنا النار الا ايام معدوده او لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى تو چې يهودي او نصاري به جنت ته ځي او دا جهنم ته موږ یو څورز د پاره ځو هغه ما څورز د سوي خرج دي چې زمونږ خپلونو شپه عبادت کړو دا خبره به کوله الله پاک وایي قول تو وی پیغمبر ان كانت لكم الدار الاخره کچری خاص تاسو د پاره د کول اخرت بیا یعنی څه شي راځه دا
جنت تاسو د پاره وي ان الله د الله په نسبت خالصتا خالص یعنی د الله په نسبت خالص دا آخرت تاسو د پاره وي من دون الناس د خلقو علاوه یعنی نور خلقو د پاره نوی او صرف او صرف تاسو د پاره وي فتمنوا الموت مر تمنا وای نه کوي مر تمنا وګورئ او تاسو ما پرون ویلي چې ورمان تمنا جایز نه جایز قاضي سره ولا پانی پتی رحم الله په دې کې څه وایي راځه مسړې د دنیاوی امور د وجه کې بیماری غریبی دغه رنګ څه لګا تاوان وغیرہ پر راشي دغه نه ناجایز ده او کنه د فتنې د یاري د وجنه فتنې د یار د وجنه چې فتنه کې واقع کېږي ما د الله سره بس ملاویدل غواړي او د الله د تکیه چې لکه احمد امام احمد بن حنبل رحم الله شو وغیرہ نو دا سیستم کې بیا د مرګ تمنا سره کچوي فتمنوا الموت د مرګ تمنا وګین کو دوم صادقین کچري تاسو ویل کا رښتونی وایي ولن يتمنوا الله پاک فرمایي هرگز به د خلق تمنا د مرګونه کې ابدا همیشه 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 به د مرګ تمنا وي کی سکه چې دا خلق چې کم دي کنه چې لا يتمنوا ولا دی به همیشه همیشه د پاره څه وکړه کړه تمنا د مرګونه کې ولی بما قدمت ايديهم فوجد هغه څه چې مخکې کړی دی د لاسونو هم د دې لاسونو چې کوم مخکې چې کړی دی هغه د وجنه هغه کفر او په نبی صلی الله علیه وسلم باندې او دغه کفر د پیغمبر باندې دا مستلزم دی کذب د دې لاره چې دا د خلک دروغجن دي او دې ته په جهنم کې عذاب ملاويږي دي خپ دې په جهنم کې راته عذاب ملاويږي څوک سره ونی چې بیا د مرګ تمنا کوي والله علیم بظالمین الله پاک خبردار دی والله والله تعالی علیم خبردار دی بظالمین په ظالمانو باندې بس دې به خپل د کفر سزا څخه کوي لکه ورکوي ولا تجدنهم مخاطب بیا امید لرا احرس الناس ډیر زیات احرس الناس ډیر زیات حریص علی حیات په ژوند دنیا باندې دنیا جون خدای ډیر زیات خوښي ولی ومن الذين كفروا ده هغه کسان هم زیات ومه چې کوم اشرکو چې شرک کړي د مشرکان هم زیات حریص بدای بیا ومه په ژوند دنیا باندې څنګه لکه په ژوند د دنیا خدای څخه کم لدی چې آخرت کې خدای سي مجازات دی او عذاب ورته ملاویږي او الله پاک وي یود احدهم فخيو د دوی نه لو يعمر 1000 سنه که یو کس زر کاله عمر ملاوي زر کاله عمر ما وما هو بمزحزه من العذاب او دغه زر کاله نه دی لری کون کې نه دی خلاصون کې دلاره من العذاب دی عذاب د ايو امر چې د تملاو شي کله د زر کاله ملاو شو کنه د زر کاله بیا هم دغه عمر د عذاب د الله الهی نه بچ کوم کې خامخا مری به عمر نه بعد به جهنم ته ځي که زر کاله او ته عمر ملاو شو بیا مرشته عمر نه بعد څه لګه جهنم ته تک دی والله بصیر بما يعملون او الله پاک بصیر خبردار ذات به ما پاک څه باندې چې عملون دی کوي یعنی کم څه چې دی کوي کنه دغه ټول چې کم څه دی باندې بس دی الله پاک دینا یو شی ته پوښتنه کوي الله پاک سره لکه خبردار ذات خبره کوي کنه او دې په جزاء او سزا ورکړي نورم پرون تفصیلی وضاحت دې ټول آیتونه کړو نن می تاسو لګ خالي ذهن سره لپاره قل من كان عدوا لجبريل دته مې پرون مې ته ویل چې نبی صلی الله علیه وسلم شان نزول کې مې ته ویل چې نبی صلی الله علیه وسلم د ابن سوریه ته پوښتنه کو چې عبد الله نبی یا نبی صلی الله علیه وسلم تر د يهودو مدرسې ته یا څوک عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ او ته پوښتنه شروع کړ یو ته پوښتنه چې لکه جنتی په جنت کې لاول څوک وي هغه ویل جنتی په جنت کې لاول د مې دا جګر خوري دا انسان کله مرتله کله پاتله دا وایي وای کله چې د چا منی هغه نطفه چاته لاړ شي د مور رحم ته اول لاړ شي بس هغه د تلیا وای دا ته وای چې جه تعالی وਹੀ څوک راړي وای جبرائیل امین بس چغې شروع کړه جبرائیل امین تعالی وای دا زموږ دشمن دی موږ پلانونو او نیکول عذابونه ورکړو د عذابونه راوړل کچته کې میکائیل راوړل موږ باندې ځکه میکائیل چې کوم د باران نو ورایا فصلونه د باران د وجه زرغونیږي موږ ته فائدې ډېرې زیاتې دي موږ باندې لوي جبرائیل امین او میکائیل چې کوم یو مونږ باندې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته جبرائیل امین او میکائیل د پیغمبر د الله طرفه قاصدان دي رسولان دي را لګل شوی دي کته کوم نه معنی بدل چي لګا د یو نه منل دا مستزید دی بل چې جبرائیل امین نه معنی میکائیل باندې میکائیل نه معنی جبرائیل امین نه معنی او دا دوه د الله پاک قاصدان او رسولان دي را لګل شوی دي تاسو چې نه معنی د دې کفر مسلمان د چاره د خبر لږ تاسو په الله باندې
کفر کوي الله نه مني او آیاتونه چې شو لګا د عمر فاروق درای مطابق نازل شو او جبرئیل امین راغی پیغمبر خدا ته ویلي چې دا شان واقع شو آیاتونه هم دا شان راغه دا په موافقت د چا کې داخلي کېږي د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ کې داخلي کېږي قلت وتوای پیغمبر صلی الله علیه وسلم من کان عدو لجبريل څوک چې وي دشمن د پاره د جبرئیل امین علیه السلام فانه نزله على قلبك بشک جبرئیل امین چې کوم دی نزله نازل کړی دا قران کریم علی قلبک ستا په سینه باندې ستا په زبانه باذن الله د الله په حکم سره مصدقا لما بین یدی په داسې حال کې چې دا قران تصدیق کوونکی لما بین یدی دا چې د دینه مخکې دی اېنه وړاندې چې کوم کتابونه دا غي څه کوي راکړه تصدیق کوي وهدن و بشرا او هدایت دی د مؤمنانو لپاره هدایت دی د ضلالت نه هدایت د څه نه لکه د ضلالت نه او بشرا او زیره ورکوونکی په جنت باندې مؤمنانو ته للمؤمنین لپاره د مؤمنانو لپاره خدا هدایت د ګمراهی نه روباسي هدایت طرف ته او زیره ورکوونکی د جنت من کان عدو لله څوک چې دشمنی د الله و ملائکته او د ملائکو و رسول او د رسول د الله تعالی و جبريل و میکائیل او د جبرئیل امین او د میکائیل علیه السلام فإن الله عدو للکافرین بشک الله تعالی چې کوم دی دا چې لکه دا عدو دشمن دی للکافرین د چا لپاره لکه د کافرانو لپاره بس